چې سترګې به درنه بوټې وباسم که زما خاورې ته دې په کږو سترګو کتل. مونږ به جمدي وو، مونږ به وردي اچو او دوی به راځي او په مونږ به حملې کوي. ولې بنګړي مچولې دي. هر یو زلمی هر یو سپی هغه شهید صفت غیور دی. مونږ ورته په یو نظر باندې ګورو. د دې ورځې د منځلو چې کوم وجه ده هغه دا ده چې مونږ نه دا شهیدان ایر نه دي. دا زمونږ ځانو، زمونږ وینه ده، زمونږ غوښه ده، زمونږ د سر ستوري دی، د سر تاج دی. په هره موخه کې به دوی مونږ ساتو، که هغه اختر دی که شوقدر دی. مونږ د عقیدت پرزونې څه وړه غوندې تحفه یوسو. تحفه اسه دومره غټه خبره نه، خو صرف دا یادګیرنې او دا ډاډګیرنې چې رانه ایر نه یې. مونږ د په شا ولاړ یو. زه د شهدا چې کوم وارثان دي نو ما ورسره څو ځله چې کوم میټینګونه کړي دي، نو دا یو خبره ورته بار بار کوم، که زمونږ طرف نه څه کمی بیشي وي ډایرکټ راته وایه. که زما په ذات کې وي نو ما دا اختیار تاسو له درکړی چې د ګریوان نه مې نیسئ. دا ستاسو د هغې شهیدانو د وینې او د قربانۍ سیله ده چې زه درته خپل ځان په خاورو کې ستا په خپو کې ځان درته لغړوم او تاله د اختیار در کوم چې ما نه تپوس کوه او ډېر پکله کې رانه کوه چې ما ته دا شیز نه دی میلوه شوی، په دې ځای کې زه پاتې شوم، دلته ایسې چور نه دی راغلی، یا ما ته ډي سپي یا زما سپی زما هغه شان خیال نه یې ساتلی. ستاسو خیال به یو په دوه یو په لس باندې ساتو چې ستاسو په کورنۍ کې چرې څوک دا ونه وایي هی که چېرې جمدې وي نو اوس به داسې وي. نه، اوس به یې د هغې نه یو په لس باندې کوو. زمونږ د دیر پولیس بالخصوص او د KPK بالعموم ښه په نرتوب سره دا جنګ دوی کړی دی، جنګېدلي دي، خپله وینه یې توی کړې ده او په دې جذبه باندې کړې ده چې کوم ځای کې دماکه شوې ده، کوم ځای کې ټارګټ کلینګ شوی دی، 2 منټه نه دیر شوی، نور پولیس راغلي دي او دا نه دي ویلي چې دا ځای خطرناک دی. تاسو به یو چوک چېرته خالي نه لیدلی، یو ناکه هم خالي نه لیدلی. په پیښور کې او په دې نورو شمالي د جنوبي اضلاع کې خو په جنازو باندې یقین وکړئ ستړي شو. دلته چې کوم د شهادت د ریشو لږه کمه ده نو دې کې ماته 2 خبرې ښکاري. د دیر پولیس نرتوب دی خو د هغې نه زیات د دیر د مشرانو نرتوب د هغې نه 1 په 2 زیات دی. هغوی ورسره اوږه په اوږه ولاړ دي او څنګه چې MPS خبرو کړله چې په ګندګار باندې حمله شوله نو عوام هم ډزېدل او پولیس هم، خو پولیس پکې یو خبره کوله وایي ټینګ شئ دا د دیر پولیس دی او ښه په نرتوب باندې هغه مقابله وکړله او د خپل وطن دفاع وکړله. زمونږ پولیس زمونږ د سر تاج دی او څنګه چې بچا صالح صاحب هم وویل چې شهید مړ کېږي نه، نو زمونږ افیشلی ستاسو د انفارمیشن دپاره چې زمونږ په کاغذونو کې شهید جمدې وي تر د 80 کالو پورې دی پوره تنخواه علي. نورو محکمو کې چې کله څوک شهید شي یا وفات شي نو هغه ورځ نه د هغه پنشن سټارټ شي، د ده پنشن نه سټارټ کېږي. 80 کالو پورې دی جمدې وي، د 80 کالو نه پس دی بیا په کاغذونو کې مونږ سره د هغې نه پس د هغه پنشن او هغه شروع شي. نو انشاءالله دا شانتې د دوی د هر یو شیز خیال به ساتو. د ماشومانو ګلونو ډېر ښکلې یو خبره وکړله چې هر بنده ہے پروانه. نو زمونږ د KPK پولیس د سپی نه والا تر زما پورې، زما نه والا تر زمونږ د IGP پورې زمونږ دا جذبه ده چې سترګې به درنه بوټې وباسم که زما خاورې ته دې په کږو سترګو کتل. مونږ به جمدي وو، مونږ به وردي اچو او دوی به راځي او په مونږ به حملې کوي. ولې بنګړي مچولې دي. ښه ښکلې په نرتوب به ډزېږو. په ټانک کې ما 2 کاله تېر کړل او شکر الحمدلله ډېر په فخر سره 2 کاله ډېر شیز دی. که روزانه نو په 2 ورځ به راباندې خامخا حملې کېدې او ښه ښکلې هلته مقابله کړې ده او په تپوس یې کولی شي انشاءالله دلته به هم کوو. او چې ګیر چاپېره نن سبا د دغه د وریځې دي د دهشتګردۍ په دې نور د ملک په سیمې باندې خو دیر کې هر سړی خوشحاله دی، داسې دومره غم ورسره نشته. د هغې مین وجه دا ده چې پولیس هم ویښ او بیدار دی او شاته یې د دیر مشران هم ولاړ دي.
نو کزینو په نورو ډسټرکو کې په نورو ځینو کې به بم چودنې هم کوي ټارګټ کلینګ هم کوي خو دلته شکر الحمدلله زه بالکل یوازې ګرځم زما بچي دلته ګرځي ما ته پته ده چې دلته امن دی دلته نشي راتلی او که راځي نو موږ ورته ویښ یو بیدار یو او اخره کې یو ځل بیا زه ستاسو د ټولو د راتګ ډېره شکریا ادا کوم